حکومت چې کوم موجوده دی دا د پاکستان په تاریخ کې نالایقه او ناکام ترین حکومت دی. تاسو ګورئ معیشت له بیړه غرقه کړه. ده به وایي زه به خودکشي وکړم خو ګورئ قرض به نه علم او په 7 میاشتو کې د چین نه قرض، د اماراتو نه قرض، د بحرین نه قرض، د قطر نه قرض، د سعودي عرب نه قرض، د اماراتو نه قرض، څوک یې پرېنښودل چې د هغه نه قرض دی اخیستی. په تیر د مسلم لیگ نون په حکومت کې هغوی به روزانه قرض اخیسته 7.7 ارب روپۍ، تقریبا 1.5 ارب روپۍ، او دوی په دې 7 میاشتو کې هره ورځ علي قرض 15 ارب روپۍ، 15 ارب روپۍ. د پاکستان په تاریخ کې چې د روپۍ دومره سپکل شوې نه وه، د افغانستان افغانۍ ترې نه جوړه شوې ده. ډالر چې ته دومره اوچت نه وتلی، پټرول، ډیزل، ګیس، بجلی، دوایانې، چای، چینی، اوړه، غوړي، وریجې، په دې ټکسونه لګوي، د دې قیمتونه سیوا کوي، سرمنې د خلکو نه وباسي او په دې باندې د حکومت نظام چلي. د معیشت بیړۍ غرقه کړل، بیړۍ د معیشت غرقه کړه. عزیزانو دی به دې معیشت سره زمونږ چې کوم د ایمان علامات دي هغې سره چیړچاړ کوي. دا ختم نبوت، دا ناموس رسالت، دا جوماتونه او مدرسې، دا بیت المقدس زمونږ د هر یو په زړه کې اوسي. په تېرو 7 میاشتو کې دی حکومت د خیر کار خو یو نه دی کړی، خو مدرسو سره، ختم نبوت سره، ناموس رسالت سره، جوماتونو سره او بیت المقدس حوالې سره د اسرائیل تسلیمول مسلسل یې زمونږ ایمانی علاماتو سره او زمونږ هغه د ایمان سرو کرښو سره چیړچاړ کړی. په دې وجه زه دا نالایق حکومت دی، ناکام ترین حکومت دی. دا د پاکستان د تاریخ